بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه كما أفضل صلواتك. اقبال میمن سے فرمائی سپوږمۍ ته په زر چنده ښایسته شي محمده، سپوږمۍ ته په زر چنده ښایسته شي محمده، خو ستا په اشاره نیمه شي دوه شي محمده. پښتون د نړۍ مشهور په خلکو کې شو، نوم د پښتون خبره ده، موږ ورته بلوا د نړۍ وایو. د هغه لیکلو نه بعد د هغه خبره راغله، یو کلیپ راغی چې د رسول الله علیه السلام ته براه راست کنځلې وکړي، زیداني ته ورسره الله جل جلاله ته زیداني ته ورسره کنځلې وکړي. د نن نه 1445 د اوس نه 1400 کاله مخکې محمد رسول الله یو خبره کړې وه. د ابولهب ښځه وه، هغه به نبي علیه السلام ته د محمد نوم په ځای مزمن وایو. د محمد نوم معنی ده د ښایسته صفاتو مجموعه. هغه به ویل مزمن، یعنې مزمت یې چې کړی شوی، ذلیله خراب الفاظ. رسول الله علیه السلام ته چا وفرمایل دا ښځه تاسو ته داسې غلط نوم علي. نبي علیه السلام وفرمایل زما نوم مزمن نه دی، دا کنځلې ماته نه کوي چې مزمن څوک دی، دا هغه ته لګیا دی. اوس پښتون د نړۍ چې د خبیثې نطفې نه پیدا دی، چې ما ته پوره برپور دا یقین دی چې پښتون او مسلمان، صحیح مسلمان هغه نشي کېدی چې هغه د امت د یو امام ته په زړه کې کرښه ساتي. د امت یو امام ته په ائمه کرامو کې، محدثینو کې یو امام ته په زړه کې لږ بدوا دی، قسم په الله په چلنج سره یې هغه یا د مدعي پیداواري چې کوم صحابه ته کنځلې کوي، او یا چې کوم کس لکه دا کس چې دی نو په ده باندې برپور مکمل زموږ یقین دا دی چې دا پیدا شوی د څه شیز نه دی، د ده د پیدایش په وخت کې د ده د پلار نه غلطي شوې ده، او د زوی دغه شان تنده څنګه چې لاړه، نو دا خبیث پیدا شوی دی د ګاونډي نطفه په ده کې میلاو شوې ده. دا زه په پوره یقین سره یم. د ده ځای معلوم کړئ، که داسې نه ما قتل کړئ، ما قتل واجب شو ستاسو دپاره په خپل زبان سره. په ده کې د ضروري د بل نطفه وي. نو په هغه کنځلې باندې یو کس، یو ملا دی دغه والا سر مې په ټور اچولي والا، هغه وایي چې موږ ډېر بې ایمانه یو، موږ بې ایمانه نه یو، موږ غیرتمند یو، زموږ مشران بې ایمانه دي. زه د ډېر کمزور ایمان والا یم، او که ما نه مخکې نه راغی نو زه دا ټول پاکستان دړې ورې کومه، خو دا مې په منځ داسې شلوم لکه د پیغمبر په وخت په زمانه کې چې کله نبي علیه السلام ته یو کس کنځلې وکړې او صحابي لاړی په منځ یې وشله. زه ډېر کمزور ایمان والا یم. نو د یهودیانو نه مخکې عوام راغلي، زموږ بې غیرته کبي مشران دي چې دا خبیثه نطفه که په هر زګین کې، که د دنیا په هره کونه او هر ګوټ کې یو پیر خو به راوځي، خپل انجام ته به راسي. دې نه علاوه غازي خالد فیصل صاحب ټول خلک یې پېژني. هغه چې کله یو مردار ووژو، نو د هغه مردار د وژلو نه بعد پښتنو د غازي خالد فیصل مخ هم نه دی لیدلی. حکومت داسې پټ کړ دی. زموږ په ملک کې عاشق رسول محفوظ نه دی. نو زه حیران یم چې یو کس پښتون ځان ته وایي نو دا د پاکستان دی، ګستاخ رسول پکې څنګه محفوظ دی؟ او که دا د دنیا په هره کونه کې خلکو له الله مال ورکړل دی، جیدادونه ونه ورکړي دي، نو دا مال، دا جیداد چې موږ د رسول الله په باب کې موږ خرچ نه کړو، په بل هېڅ زمین کې د دې خرچ کولو هېڅ پیدا نشته. دا کس دې راویستلی شي، د راویستو خبره عوامو کې نه ده پرته چې موږ عوامو ته وایو چې موږ ډېر بې ایمانه یو. موږ ښه ایماندار یو چې کله دی راوځي بیا به ته ایمان وایي چې دا کوم د خبیثو نطفې نه پیدا شوی دی، د پلار نه غلطي شوې ده. د ده پلار پښتون ماته نه ښکاري، ماته چېرته جادوګر بنګالی ښکاري. او د دې سړي دپاره مشرانو چې څومره محقق تحقیق کوي، د ده په راویستو کې څومره تکل کوشش کوي، کم از کم داسې یو کس خو به وي
چې دا د دنیا په هر ملک کې اوسېږي، د پاکستان د یو کس خو د دنیا په هر ملک کې یو مسلمان خو به وي که نه. موږ غازي خالد فیصل وایي د څه وجې نه پټ که پاکستان وایي دا خبره مې کوله، دې وجې نه چې امریکا دا خرابوي یا یورپ ده ته نقصان رسوي، دې وجې نه غازي خالد فیصل صاحب پټ دی. غازي خالد فیصل صاحب خپل اظهار هم ملک ته نشي کولی، نو چې ته د هغه دومره غلامي کوې د هغه د وجې نه غازي خالد فیصل پټ کړی دی، نو دا کس د دنیا په کوم داسې کافر ملک کې دی چې هلته کل عام رسول الله علیه السلام ته کنځلې کوي. بعضې ورته وایي وایي په مور دې داسې داسې وکړم، په مور دې داسې داسې مه کوه مړه، د ده مور به څه قدره ګنډی چې داسې ګنده بچی راوړلی، مور به څومره قدرې ګندی. موږ خو چې کوم سړي د رسول الله په باره کې لفظاً ګستاخي وکړه یا یې قلباً په زړه کې وکړه، هغه سړي دپاره د خپل خرم د هغه دپاره لایق نه ګڼي. یعنې چې ته چې د ده په مور داسې وکړم، یعنې زه دا هم نه کوم چې خپل خر د ده په مور داسې کړم، داسې ګنده نطفه دې نه زه خپل خرم لایق نه ګڼم. او هر چې دا وایي چې دی وایي چې د محمد رسول الله علیه السلام په خور باندې څه وکړم، دا وکړم، نعوذ بالله. نو د نبي علیه السلام خویندې نوې خویندې خپلې سکه یو ورو صرف هغه 1400 کاله مخکې چې کومه خبره کړې چې ما ته کنځلې نه کېږي، نو چا ترې کنځلې وکړې؟ ونه شو رسول الله ته خویندې خو د هغه شته، نو موږ یې اهل ځان حسابو. برحال چې کله دې خلکو ته په لاس راغلي دې پښتنو ته په منځ باندې 15 ټوکړې کو، او څومره رپورټ چې دي زما په چینل د یو بیان د وجې نه والی شوي دي د هر طرف نه دي، څومره رپورټ یا کورس یې بلاک کړل دی، بیانات یې بلاک کړل دي. د نورو پلیټفارمونو که په واټساپ نمبر کې زما بیان هر چاته لاړ شي کله عام یې شیر کړي. او دا خبیث نطفه چې یو پور موږ ته په لاس باندې راغلی، انشاءالله بیا به ته پاته وښایو چې په منځ باندې 2 ټوکړې کول وي، نو چېرته دي 2 ټوکړې کوم؟ پته ته شته د امریکې په دریاب کې 2 ټوکړې کول پکار دی، خو صرف تاسو راوباسئ. که چا راویسته زه ډېر غریب یم، زما د پلار ډېر غټ جیداد دی، خلکو ته پته ده غټ جیداد دی، زه په خپل حق عالم او مکمل خرڅومه، یو اکسلای داره والعالم غریب مولا د 2000 روپیو امام مولا، د پلار مې غټ جیداد دی چې چا راویسته چا دا سړی راویسته دومره انعام وله زما د طرف نه د نومانداره به وله څومره انعام ورکوي. زه په جیداد باندې سم نه کوم، که ما ورته وانغځ دا نه وځو دا کیمره مخامخ لګېدل ده، په دې کې کوم چې چا راویسته یو اکسلای وله زما د طرف نه شو، یو اکسلای به وله بل زما کلیوال والي. قسم مې دی په دنیا کې به دې مال کو، که د مال دپاره دا سړی رایستی شي ویره وباسي، په دنیا کې به مال کوم چې زه غریب دومره غټ اعلان کوم، یو بل له ټرالۍ الو، یو بل له ټرک الو، یو بل له بس الو، او د دې ملک کس که راوایستو، نو زمونږ اوټ هم د هغه زمونږ مشر هم هغه، که هر څوک خو دې خبیث د رسول الله په باره کې څومره ګستاخي کړل، لکه چا راوایستو. زه په خپل چینل په وجه دا نه وایم چا هم راوایستو، زمونږ د طرف نه وله دا اعلان دومره پیسې ورته مونږ ورکوو، مرګ یې بیا ما ته پرېږده، زه پکې جیل کې ته هم تیار یم، او په منځ باندې به دا 6 ټوکړې کوم. څنګه به عمل کوم چې یو پیر په لاس باندې مسلمانانو ته راغی، ژبه به ترې اول کټ کوو، یوه سترګه به ترې وباسو بله به یې پرېږدو، نیم غوږ به تېرېدل نیم به پرېږدل، پوزه به وینې کټ کوو نیم به پرېږدو، بیا به راځو په مابین کې ستلې پکې دننه منډو پرېږدل یې نو یوازې زه نه هر مسلمان هر چا نه وله دا اعلان زه کوم، که هر چاته معلوم دی وس او طاقت یې کېږي راویې ما د خپل وس مطابق دومره اعلان وکړه، نور خلک به د خپل وس مطابق اعلانونه کوي، او دا زه په چلن سره یم، که ما ونه کړه زما قتل تاسو ته واجب. بس دی، وصلی الله علی خیر.